أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د جنگ احزاب په حواله په تیره خطبه کې ذکر روان و چې څنګه د خیبر د یهودیانو د لوز ماتولو د دقي د بغض په وجه د کافرانو یو لښکر تیار شوی دی لپاره چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي شي او هغوی دې ختم کړي شي. د دې نور تفصیل په تاریخ کې داسې ملاویږي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سلیت او سفیان بن عوف اسلمي لېږلي وو چې د لښکرو خبر راوړي. دوی دواړه ورغله او چې کله دوی بیضا مقام ته ورسېده، دا د مکې او د مدینې ترمنځ د ذوالحلیفه نه مخکې یو میداني علاقه ده او ذوالحلیفه د مدینې نه 6 میله په فاصله دی. بهرحال د ابو سفیان چې کوم په سونو سواره خلک وو، هغوی د دې دواړو طرف ته پام شو او د دشمن نظر په دوی پرېوته او دوی دواړه وجنګېده او شهیدان شو. دوی دواړه رسول کریم له راوړی شو او په یو قبر کې بیا دوی ښخ کړي شوي وو. او دا لیکلي دي چې کله د خندق د کنستو فیصلو شو نو رسول کریم په خپل اس سور وو او هغوی سره ګڼ شمېر مهاجر او انصار هم وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر د ایسارېدو لپاره یو ځای ولټولو چې کله ځای لټولو نو دا ځای ورته ټولو نه زیات ښه ښکاره شو او دا ځای چې دلته سلا نومې غر په شا طرف ته او مزاز نه تر ذباب پورې او راتج پورې دی، بیا خندق و کنستې شي. مزاز په مدینې کې د سلا نومې غر سره جوخت یو ځای دی او ذباب مدینې سره جوخت یو غرنامه ده. راتج د مدینې په قلاګانو کې یوه قلعه ده او دا د یهودیانو قلعه وه. دا ویل کېږي چې ذباب په مشرق طرف ته یو وړوکی شان غر و. نو هغه ورځ د خندق کار شروع شو. مسلمانانو د بنو قریظه نه د خندق د کنستو لپاره ډېر څیزونه لکه رمبي او تبر او بیلچې کرس کړی وی او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خندق هر طرف ته د کنستو کار دی او د کرلو کار یو قام ته سپارلی وو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لس صحابه او ډلې جوړې کړې وې. هغوی پکې لسو صحابه په لس کسانو کې تقسیم کړي وو او هر 10 کسانو لپاره د 40 غزو ټوکړه مقرره کړې وه او رسول کریم په خپله په دغه کار کې برخه اخیستې وه او په خپله دغې خاوره په خپل ملا راوچته کړې وه او اندر دې چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ملا او خېټه دواړه به په خاورو به ولړلی شو او کوم مسلمانان به چې د خپلې برخې نه فارغ شو نو هغوی به د نورو مدد لپاره ورسېدو. تر دې چې د خندق کار مکمل شو، دا چې د یو کار مکمل شو نو هغوی بیا کېناسته، هغوی به فوراً خپل د ملګرو مدد له به ورسېده.
یو مسلمان هم په دغه کار نه وروسته نه پاتې شوی او حضرت ابوبکر حضرت عمر ته چې کله به ټوکری نه میلاوېدې نو هغوی به خپلو جامو کې دا خاوره اوچتوله، یعنې کوم څادر به چې د هغوی ووایي کې به هغوی خاوره واچوله. په دې تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم بیان کړی دی. هغوی وایي چې د دومره لوی لښکر نقل و حرکت پټ ساتل د کافرانو لپاره ګران و او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جاسوسۍ تنظیم هم ډېر زیات پوخ و. نو لا د قریشو لښکر د مکې نه وتی و چې رسول کریم هم خبر شو، هغوی ته هم خبر ورسېده او په دې هغوی صحابه راغونډ کړه او دې باره کې هغې نه مشوره وکړه. په دغه مشوره کې د ایران یو مخلص صحابي سلمان فارسي هم شریک و او چونکې سلمان فارسي د اجمي طریقه چې کومه وه د جنګ هغې نه خبر و، یعنې کومه طریقه د غیر عربو چې کومه وه د جنګ د هغې نه خبر و. نو هغوی دا مشوره وړاندې کړه چې د مدینې کومه برخه چې غیر محفوظه ده د هغې مخې ته د یو اوږد او جوور خندق دې وګنستی شي او ځان دې محفوظ کړی شي. د خندق خیال د عربو لپاره بیخي نوی و، خو دا چې هغوی ته معلومه شو چې د جنګ دا طریقه د عجم په ملکونو کې په عام طور سره د کامیابۍ رایجه ده، نو رسول کریم دغه تجویز منظور کو. حضور فرمایي په تېره خطبه کې هم ذکر شوی و چې خدای پاک هم رسول کریم ته ویلي و چې دا طریقه سمه ده. بهرحال لیکلي دي چې چونکې د مدینې د کم ښار و هغه د دریو طرفونو نه یو حده پورې محفوظه و، یعنې د کورونو مسلسل دیوالونه وو او ګڼې ونې وې او غرونه وو، د غرونو سلسله وه. د هغې په وجه دا درې طرفونه د کافرانو د ناڅاپي حملې نه محفوظه وو، د کافرانو د لښکر نه. او صرف شامي طرف داسې و چې دشمن په مدینې باندې حمله کولی شو، نو ځکه رسول کریم د هغه غیر محفوظه طرف ته د خندق د کنستو حکم ورکړو او په خپله نګرانۍ کې هغوی په موقع باندې نشانونه ولګول او د کار د تقسیم د اصول د لاندې خندق کې لاسه یعنې 15 فوټه په ټوکړو کې تقسیم کو. هره ټوکړه باندې هغوی هره ټوکړه هغوی 10 صحابو ته وسپارله. د دغه ډلو په تقسیم کې دا خوشګوار اختلاف راغلی و چې سلمان فارسي په کومې ډلې کې شمیرل کېږي. هر ډلې دا غوښته چې سلمان فارسي د پای کې شامل شي او چې دا مهاجرم چې هغوی د مهاجر وګڼلی شي یا په دې وجه چې هغه د اسلام د راتلو نه مخکې مدینې ته راغلي وو، هغوی په انصار کې شمیرلی شي. او په دغه وجه چې سلمان په دغه جنګ چې کومه طریقه وه د هغې محرک و او هسې هم یو چاک او باوجود دې چې بوډا و خو یو مضبوط تن و، نو هره ډله دا غوښته چې دې سره میلاو شي. آخر دا اختلاف رسول کریم په خدمت کې وړاندې کړی شو، نو هغوی د ټولو فریقونو دعوې واورېدې. دا کوم چې هر چا چې دعوه کړې وه هغوی بیا مسکي شو او هغوی فرمایل چې سلمان دې دواړو کې شامل نه دي، نه هغوی مهاجرو کې دي نه انصارو کې، بلکې سلمان منا اهل البیت، یعنې سلمان دې زما اهل بیت کې دې وشمېرلی شي. نو هغه وخت سلمان ته دا شرف ترلاسه شو چې هغوی د رسول کریم د کور ته ګڼلی کېده. بیا نو د خندق تجویز چې کله پوخ کړی شو، نو صحابه چې کومه ډله وه هغه د مزدورانو په لباس کې د جنګ میدان ته راووته. د کنستو د خندق چې کوم د کرلو کار و دا د اسان کار نه و، ډېر ګران کار و، بیا جمع و. د هغې په وجه په دغه ورځو کې صحابه ډېر تکلیفونه زغملي وو او چونکې نور کاروبارونه بیخي بند شوي وو، نو ځکه د کومو خلکو د هره ورځ کار خپل روټۍ ګټل وه او په صحابهو کې د داسې خلکو کمی نه و چې د هره ورځ به هغوی کار کولو او پیسې به یې ګټلې د خوراک لپاره. نو هغوی ته په هغه ورځو کې د ولږې او د فاقه کشۍ چې کوم مصیبت و دا ورته پېښ شوی و زغمل. او چونکې صحابه سره نوکران او غلامان نه وو، نو ځکه به هغوی ټول کار هم په خپل لاس کولو. چې کوم د 10 کسانو ډلې مقرره شوې وې، نو هغوی خپل د کار اندروني تقسیم داسې کړی و چې چا به ځمکه کنسته او چا به هغه خاوره او کاڼي په ټوکرو کې ډکول او په خپلو اوږو به یې اوچتول او بهر به یې غورځول.
رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل ذات تر وخت خندق سره به تیرولو ځنې وخت به هغوی صحابه سره په خپل یو ځای کنستو هم د خندق او د خاورې د غورځولو کار به هم کولو د خندق د کنستو دوران هغې تازه دم ساتلو لپاره به شورونه ویلې کېدو د دې په تفصیل کې لیکلي چې سهل بن سعد او انس نه دا روایت دی چې رسول کریم موږ له راغله نو موږ خندق کنستو خپل په اوږو موږ خاورې اوچتولې او چې کله رسول کریم زموږ دا مشقت ولګولې دا نو فرمایله هغوی چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر چې خدای عیش خو صرف د آخرت عیش دی نو ته انصار او مهاجر وبخښه په دې صحابه رسول کریم له جواب ورکړ چې نحن الذین بایعوا محمد علی الجهاد ما یقینا ابدا چې موږ هغه خلک یو چې په جهاد هم د محمد صلی الله علیه و وسلم بیعت کړی دی چې تر څو چې موږ ژوندي یو د حضرت برا بن عازب نه روایت دی چې هغوی بیانوي چې د خندق په ورځ ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ولیده چې هغوی خاوره اوچتوله او د هغې مبارک شکم چې کوم سپینوالی و هغه په خاورو کې پټ شو او بیا ما رسول کریم واورېدو چې هغوی د ابن روحه دا شعر ویلو چې والله لولا مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا والمشركون قد بغوا علینا اذ ارادوا فتنة بینا نیه زمونږ مولا که ستا فضل نه وي نو موږ ته به هدایت نه وي نصیب شوی او موږ به د صدقې او د خیرات او ستا د عبادت قابل نه وي جوړ شوی نیه خدایه چې تا موږ تر دې حده راورسولو نو اوس د دغه مصیبت په وخت زموږ زړونو له سکون ورکه او که دشمن سره زموږ مقابله راپېښه شي نو زموږ قدمونه مضبوط وساته ته خبرې چې دا خلک زموږ خلاف د ظلم او د تعدی په رنګ کې حمله کوي لګیا دي او د دې نیت مونږ د خپل دین نه بېدینه کول د خو یا خدایه ستا په فضل زموږ دا حل دی چې کله هغوی مونږ بېدینه کولو لپاره څه تدبیر کوي نو مونږ د هغوی تدبیر د لرې نه رد کړو او د هغې په فتنې کې د پرېوتو نه انکار وکړو او چې کله بینه به هغوی وي نو د هغوی اواز به هغوی خپل اوچت کو او یو روایت کې دی چې د شعر په آخر کې به هغوی خپل اواز اوږد کو بهرحال د خندق د کنستو کار یو ډېر مشقت غوښته والا کار او د نورو صحابه په شان رسول کریم هم په دې کې برخه اخیسته کله به هغوی رمبې چلولو کله به په بیلچه خاوره راغونډوله او کله به په ټوکره کې خاوره اوچتوله یو ورځ رسول کریم ډېر زیات چې ستړي شو نو هغوی کېناسته او خپل ګز طرف ته هغوی ډاډ اخیسته د یو کاڼي او هغوی له خوب ورغلو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د هغوی د سر طرف ته ودرېده او رسول کریم په د خوا نه خلک کې منع کول د تېرېدو نه چې چېرته هغوی راپانیسي او چې کله رسول کریم راپاڅېده څه وخت پس زر راپاڅېدلی وو نو ورته وفرمیل چې ته زه راپاڅولم ولې نه چې زه ویده وم نو زه راپاڅولم ولې نه او بیا هغوی لوی تبر چې کوم هغه راواخیستو په ځمکه یې وال شروع کړو یعنې کار یې شروع کړو د رسول کریم د شرکت او د هغوی د دعاګانو په برکت صحابه خپل غم او خپل د محنت چې کوم تکلیف هغه ترې نه بیخي به ترې هېر شو او که یو طرف ته پاکیزه شعرونه به ویلې کېده نو بل طرف ته لږ ډېر ټوکه هم روانه وه نو یو ځل حضرت زید بن ثابت چې لا کم عمر وو ځوان وو هغوی چې خندق کېناستو نو د هغې دننه وده شو او د هغوی یو ملګری و چې په ټوکه کې د هغې چې کوم سامان و د خندق د کېناستو هغه یې واخیستو چې کله هغوی راپاڅېده د خوب نه چې هغوی خپل سازو سامان ونه کته بیا نه موندو نو ناقلاره شو او نور ملګري د هغوی د دغه پریشانۍ نه محظوظه کېده نو نبي کریم صلی الله علیه و وسلم چې خبر شو نو هغوی رضایت ته وفرمیل چې هلکه ته داسې ویده شو چې خپل سازو سامان هم خبر نه شوې او د یو روایت مطابق رسول کریم په خپل حضرت زید له راغلی وو په مسکا یې ورته فرمایلي وو چې یا باروکاد یعنې یا خوبجنه خو ورسره د
په ټوکه کې په حکیمانه انداز کې د اسلام فرمایلی و ورته فرمایلی وو چې د زید سامان نه څوک خبر دی نو یو تن عرض وکړو چې حضور ما سره دی د هغې سامان مو اوچت کړو نو هغې ورته فرمایلي چې د یو مسلمان داسې نه دی پریشانه کول پکار چې د هغه چې کومه وسله وي د هغه چې کوم اوزار وي هغه دې اوچت کړی شي. د شپې ورځ چې کوم د صحابه محنت و مسلسل او د رسول کریم د دعاګانو د برکت په وجه دا خندق مکمل شو او مسلمانانو دا خندق وکنستو دا پوخ کو او د دې مکملېدو کې څومره موده لګېدلې او د دې باره کې روایتونه دي 6 ورځې 10 ورځې 15 شل ورځې او یو میاشت دا موده بیانېږي 15 ورځې په یو میاشت باندې زیات اتفاق کېږي د دغه خندق اوږدوالی تقریبا 6000 ګز یا 3.5 میله وه او پلنوالی 9 لاس او جوړتیا یې 7 لاس او حضور فرمایي چې یو لاس د 1.5 فوټ بیانېږي نو دغه شان چې کوم د دې پلنوالی دی هغه 14 فوټه او جوړتیا 10 یا 11 فوټه جوړېده. دا اوږد چې کوم خندق و او پلنده تر پیړو موجود و او تر دې چې د بطحان چې کومه وادي ده د دې د اوبو د مسلسل بهېدو او د هغې په وجه دا ورو معدومه شو. بطحان دا د مدینې چې کومې 3 مشهورې وادۍ دي یا کې دا یو وادي ده باقي 2 وادۍ او قیقو کنه دي او دا خندق زیاتره خو څه خلکو دا ډک کړی و چې د هغې نه تېروتو لپاره لاره جوړه شي او باقي چې کومه وه نو هغه چې کومه خټې وي د بطحان د وادۍ د هغې په وجه دا ډک شوی و او دا لفظ بھل استعمال کړی فرمایي چې بھل دا د په نهرونو کې چې کوم د اوبه راځي د هغې په وجه کومه خټه جوړېږي او جمع کېږي نو په هغې هغې ته ویل کېږي نو په دغه خټه دا خندق بیا ډک شوی و او د 6مې پیړۍ د هجري پیړۍ مشهور چې کوم مورخ دی د مدینې حافظ ابن نجار هغه لیکي چې تر څو چې د خندق تعلق دی نو هغه زموږ په دور کې موجود دی خو دې د نالۍ شکل اختیار کړی دی د یو نوې نالۍ او د دې دیوالونه ډېر ځایونه راپرېوتي دي او د کجورو د ونو یو ګڼ شمېر کې د دې دننه د دننه اوس کجورو ونې درېدلې دي او د 9مې پیړۍ یو مصنف لیکي چې نن په دغه خندق کې هېڅ هم نه دي بچ پاتې یعنې تر 600 کالو پورې خو دا قایم و دا خندق خو په 9مې پیړۍ کې بیا ویلي کېږي چې یو نشان هم د دې نه سوا د دې چې د دې چې کوم محل وقوع و هغه د دغه ولې نه معلومېدی شو چې کوم د بطحان د وادۍ برخه و دې ځکه دا بیا ده او لیکلی شوي دي چې دا په مدینې کې دا ورځ د ویرې او د پریشانۍ ورځې او منافقانو بانې کولې او د خپلو کورونو طرف ته هغوی تلل شروع کړي وو خو د صحابو چې کوم عمومي جوش او ولوله هغه د کتو قابله وه ماشومان او ښځې هم د هغې سره یو ځای ولاړ وو او د هغوی همت یې زیاتولو او د هغې سره مرسته کولو کې هغوی ډېر مخکې وو. د رسول کریم چې کوم ازواج مطهرات وو هغې هم د خطرې په دغه لحظې کې په سر د عزم و همت رسول کریم سره ولاړ ښکارېدی او خندق چې د مدینې نه بهر کناستلې کېدو رسول کریم اکثر همدلته وو نو د مدینې چې کومې ښځو او ماشومان وو هغه په د مدینې ځینې مضبوطې کمې قلاګانې وې هلته منتقل کړی شوي وو نو ځکه کله خو حضرت عایشه به راتله او که یو څو ورځې به ایساره وه بیا به حضرت ام سلمه به یو څو ورځې پاتې کېده بیا حضرت زینب به یو څو ورځې پاتې کېده او نور چې کومې ټولې ازواج وې هغه بنو حارثه چې کومه مضبوطه قلعه وه هلته وې او ځینې وایي چې ازواج مطهرات د بنو زریق چې کومه قلعه وه نصر هلته وې او دا ویل کېږي چې ځینې ازواج مطهرات په فارې کې وې. دا مختلف روایتونه دي او فارې چې کوم دی هغه په مدینې کې د حسن بن ثابت قلعه وه. د خندق د کنسو په ځینې معجزات هم شوي وو د دې کې د کنسو دوران د غر د نه ماتېدو واقع بیانېږي یو روایت کې دی چې د خندق د کنسو دوران یو ډېره سخته
سخت ځای راغلی و. صحابه ډېر کوشش کولو خو دا ځای نه ماتېدو. نو اخر هغوی رسول کریم له راغله، نو هغوی یې رمبې راواخیستو، هغه ځای کې چې والو نو هغه چې کومه ځمکه وه لکه د شګو په شان شوه او یو ماته شوه. او یو روایت کې دا چې رسول کریم څه اوبه راوغوښتې وای کې خپل لعاب یې اچولی و او بیا هغوی رسول کریم خدای ته دعا کړې وه او بیا یې د اوبه په دغه ځمکه اچولې وې هلته چې کوم صحابه موجود وو. نو هغوی وی چې قسم د هغه ذات وي چې رسول کریم سره د صداقت ظاهر کړی دی چې دا اوبه چې څنګه هلته پرېوتې نو ځمکه نرمه شوه لکه د شګې په شان شوه. او بیا بله واقع ده چېرته چې خوشخبری ورکړې شوې د باچایانو. بله واقع داسې بیان شوې ده چې لومبۍ چې کومه واقع ده د اوبو اچولو وه او دا بله چې کومه په دې کې د آینده چې کوم باچایي وي د هغې خوشخبری ورکړې شوې. دې باره کې لیکلي دي چې په یو موقع ذکر دی چې حضرت سلمان فارسي نه یو ځای و چې نه ماتېدو، نو رسول کریم حضرت سلمان فارسي نه دغې رمبې واخیستو او یو وارې چې پې وکړو نو د یو بجلی په شان د پړکه هلته راغله. نو رسول کریم وفرمیل الله اکبر. او بیا چې صحابه چې کوم ولاړ وو ورسره هغې هم الله اکبر وویل، بیا هغه برخه ماته شوه دغه ځای. نو رسول کریم بیا بل وار وکړو نو هلته نه بیا یو پړکه راغله. نو رسول کریم الله اکبر وویل او د هغه ځای یو بله برخه ماته شوه. نو رسول کریم درېیم ځل چې وار وکړو نو چې کوم باقي پاتې ځای و هغه مات شو، بیا هلته نه یو پړکه راوتې وه. نو رسول کریم الله اکبر فرمایلی او صحابه هم هر ځل الله اکبر وی. او حضرت سلمان فارسي چې ورسره ولاړ هغوی ورته وکړو چې یا رسول الله تاسو چې کله دې باندې وار کولو نو د دې ځای نه یو رڼا راوته او تاسو به الله اکبر هم وی. نو په دې رسول کریم وفرمیل چې یا سلمانه تا هم دا لیدلې وه رڼا؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې رسول کریم وفرمیل چې ما هم لیدلې وه. او په دې هغوی وفرمیل چې وړومبي ځل چې کله رڼا راوتې وه نو د حرا او د کسرا چې کوم مالونه وه ما ته ښودلي شوي وو. جبرایل ما ته وویل چې ستاسو امت به په دې ځای قبضه کوي. او دویم ځل په رڼا کې د روم د ځمکې چې کوم سره محلات وو هغه ما ته وښودلی شو. جبرایل ما له خبر راکړه چې ستا امت به په دې باندې هم قبضه کوي. او درېیم ځل چې رڼا راووته نو د سنا مالونه ما ته وښودلی شو. جبرایل ما ته وویل چې ستا امت به په دې غالب کېږي نو تاسو لپاره د خوشخبري وي. نو ټولو وویل چې الحمدلله دا رښتونه وعده ده او خدای پاک د تنګۍ نه پس موږ سره د مدد لوس کړی دی. رسول کریم د فارس د محلاتو نشانه حضرت سلمان ته بیانول شروع کړي او سلمان رضی الله تعالی عنہ وویل چې رسول الله تاسو رښتیا وایي چې دا د دې نشانه دي، یعنې څنګه چې تاسو وایي دا نشانه شته. حضرت سلمان د هغوی تصدیق کړی و او وی چې زه دا ګواهي ورکوم چې رسول کریم د خدای پاک رسول دی. بیا رسول کریم وفرمیل چې سلمانه دا فتوحات به خدای پاک باندې پس تاسو له درکوي، شام به فتح کړی شي او هر کله به د خپل د مملکت چې کومه آخري برخه وي هغلته به وتښتي او تاسو به په شام غالب شئ او تاسو سره به هېڅوک هم جګړه نه کوي نه به مزاحمت کوي او مشرق به فتح شي او کسرا به ووژلی شي او یعنې پس به یو بل کسرا نه وي. په دې منافقانو ډېره ټوکه جوړه کړې وه. یعنې ټوکې به ورپورې دا کولې چې د مصیبت او د بېوسۍ او د ویرې په دغه حل کې د دغه عظیم الشانه خو په ظاهره غیر ممکنه خوشخبرو باندې د مسلمانانو ایمان خو زیات شوی و، خو لیکلي دي چې په تاریخ کې دا لیکلي چې د مصیبت او د بېوسۍ او د ویرې په دغه حل کې د مؤمنانو ایمان خو په دغه خوشخبری زیات شوی و او د هغوی په بشاشت کې نور اضافه شوی وه، خو منافقانو ورپورې ټوکې شروع کړې وې. هغوی وی چې رسول کریم یعنې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو له دا خبر ورکوي لګیا دی چې هغې د یثرب نه د حرا مالونه او د کسرا ښارونه ګوري لګیا دي او تاسو به هغه فتح کوئ. حالانکې دلته تاسو د ځان بچ کولو لپاره خندقونه خپل ځان بچ کولو لپاره تاسو خندق کنئ او په تاسو کې دومره توان نشي چې تاسو دې ځای نه بهر وځئ او څه لرې ورشئ د قضای حاجت لپاره.
په دغه موقع د منافقانو د دغه کیفیت اظهار خدای پاک په دغه آیت کې فرمایلی چې وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وعدنا الله والرسول إلا غرورا. والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. چې یعنی چې کله منافقانو هغه خلکو چې چا په زړونو کې مرض وو دا وایي چې خدای او د هغه رسول موږ سره د دوکې نه بغیر بل څه لوز نه دی کړی. خو کتون چې بیا خلکو دا وکته چې یو څو کالو کې حضرت ابوبکر او د حضرت عمر د خلافت په دور کې دا ټول ښارونه دا ټول مالونه فتح کړی شو. همدغه بېوسه او فاقه‌کش چې کوم مؤمنان وو هغوی د دغه محلاتو وارثان شو. حضرت سلمان فارسي بیانوي چې دا ټول فتوحات ما لیدلي وو. دغه چې کوم واقعات دي د کاڼو د ماتولو او معجزات چې کوم شوي د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم بیان کړي دي په خپل انداز کې لیکي چې د تنګۍ او د شدت په حال کې خندق کنستو په وخت یو ځای کې داسې یو کاڼی راغلو چې بیخي نه ماتېدو. د صحابهو دا حل و چې هغوی د 3 ورځو د مسلسل فاقې نه بیخي بې حله وو. آخر هغوی تنګ شو، رسول کریم په خدمت کې حاضر شو، ورته عرض وکړو چې یو کاڼی چې بیخي نه ماتېږي لګیا دی. هغه د رسول کریم حل دا و چې هغوی د لږې د لاسه په خېټه باندې کاڼی تړلی و. خو هغوی فوراً هلته نه راپاڅېده، یو رمبې راواخیسته او د خدای پاک نامه هغوی واخیسته او په هغه کاڼي وواله. د اوسپنې په لګېدو د کاڼي نه یوه شغله راووته او په دې رسول کریم په زور الله اکبر وویل او دا یې وفرمیل چې ماله د شام کونجه راکړی شوې او قسم په خدای دا وخت زه شام چې کوم سره محلات دي هغه زما د سترګو مخامخ دي. او دغه شان په هغه وار هغه کاڼی سماج شو او بل ځل بیا هغوی د خدای پاک نامه واخیسته او رمبې وچلولو او یو بله شغله راووته او په دې هغوی بیا الله اکبر وویل. هغوی وفرمیل چې دا دې ځل ماله د فارس کونجه راکړې شوې او د مداین چې کوم سپین محلات دي هم ماته ښکاري. او بیا هغه کاڼی سماج شو او دریم ځل هغوی بیا رمبې ووهلو او د هغې په نتیجه بیا یو شغله راووته. هغوی بیا الله اکبر وویل. هغوی فرمیل چې اوس ماته د یمن کونجه راکړې شوې او د قسم په خدای د سنا دروازې دا وخت ماته ښودلې کېږي لګیا دي. هغه وخت هغه کاڼی بیخي مات شو، د خپل ځای نه پرېوت. او یو روایت کې دی چې رسول کریم په هره موقع په اوچت اواز تکبیر ویلی و. بیا وروسته صحابه په پوښتنې هغوی دا کشوف بیان فرمیلی وو او مسلمانان دغه عرضي چې کوم خنډ هغه چې لرې کړو نو بیا خپل کار کې مصروف شو. رسول کریم دغه نظریه د کشف علم سره تعلق لري. نو دغه تنګۍ په وخت خدای پاک هغوی ته د مسلمانانو چې کوم آینده فتوحات او فراخۍ وې د هغې منظورونه یې ښودلي وو او په صحابهو کې امید د شګفتګۍ روح پیدا کړی و. خو بهرحال دا وخت داسې د تنګۍ او د تکلیف وخت و چې د مدینې منافقانو چې دغه وعدې دغه لفظونه چې واورېده مسلمانانو پورې ټوکې شروع کړې چې د کور نه د بهر قدم ایښودو دوی توان نه لري او د قیصر او د کسرا چې کوم ملکونه دي د هغې د خوبونه دوی ګوري لګیا دي. خو د خدای پاک په علم کې دا ټول نعمتونه مسلمانانو لپاره مقدر شوي وو. نو دغه لفظونه په خپل وخت یعنې څه د رسول کریم په د ژوند آخري ورځو کې او زیاتره بیا د هغوی د خلفاو په زمانه کې پوره شو، د مسلمانانو د ایمان د زیاتېدو سبب شو او د اطمینان سبب شو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دې باره کې لیکلي دي. هغوی فرمایي چې کله خندق کنستلی کېدو نو په ځمکه یو داسې کاڼی راوتی و چې هیچا نه نه ماتېدو. نو صحابه رسول کریم له ورغله، هغوی خبر کړه، هغوی په خپل هلته تشریف یوړو، خپل لاس کې هغوی رمبې ونیوو او په زور یې په هغه کاڼي ووهلو او په دې د هغه کاڼي نه یو رڼا راووته. هغوی وفرمیل الله اکبر. او بل وار چې پې وکړو نو بیا ترې رڼا راووته. هغوی بیا وفرمیل الله اکبر. او بیا چې په دریم ګزار وکړو نو بیا د کاڼي نه یو رڼا راووته او ورسره هغه کاڼی ماتم شو. نو په هغه موقع هغوی بیا وفرمیل الله اکبر. او صحابه ترې تپوس کړو چې یا رسول الله تاسو 3 ځله الله اکبر ولې وفرمیل؟ نو هغوی وفرمیل
چې په کاڼي باندې د ګزار په وجه 3 ځله چې کوم رڼا راوته و نو 3 ځل خدای پاک ماته د اسلام چې کوم آینده ترقیات دغه نقشو خودله د لومبي ځل چې کوم رڼا و نو د قیصر چې کوم مملکت د شام محلات راته خودل شو دغه کنجه مال راکړې شوې دویم ځل چې کوم رڼا و نو د مدائن چې کوم سپین محلات دی هغه ماته خودل شو او د فارس د مملکت کنجه مال راکړې شوې د دریم ځل چې کوم رڼا و نو د سنا دروازه ماته خودل شوې او د یمن د مملکت کنجه مال راکړې شوې نو د خدای په لوزونو باندې یقین وساتئ دشمن تاسو نشي خرابولای کم معجزات چې په ورځو کې کېده نو یو پکې د روټه معجزم ده نورې معجزې به وي خو د روټه چې کومه واقع ده نو هغه داسې بیانېږي چې جابر بن عبد الله روټه پخ کړی و په کې برکت راغلی وو تفصیل داسې دی چې جابر په ورځو کې یو ورځ رسول کریم ولید چې د ولګي د لاس هغوی په خپل ګیرې باندې کاڼي تړلی وو او صحابه کرام د 3 ورځو راسلته وو او هیڅ د خوراک څیز او اړو سکلی نه وو 3 ورځو هغوی ته خوراک لږ سم نه ملاو شوي نو جابر وایي چې ما د رسول کریم نه اجازت واخیستو کور ته راتلو هغوی ما له اجازت راکړو نو ما زه کور ته ورغلم ما خپل اهلیت ته ووایي چې ما رسول کریم باندې سخت د ولګي آثار لیدلی دي او ما صبر نه کړی شو کور کې څه شته نو هغوی ورته چې کور کې یو سا یعنی څه 2.5 سیره اوربشې دي او د چیلې د چیلې بچی دی نو دغه اهلی هغه لوښي راوباسلو چې پکې هغه اوربشې ورته چې ما او دوی وایي چې ما هغه د چیلې بچی حلال کو او زما چې کومه اهلی وه هغې هغه اوربشې اوړه که او ما غوښه په لوښي کې واچوله او ورته مې وویل چې او زما اهلیه ماته وویل چې خوراک لږ شان دی نو ځکه پټ شان به رسول کریم په خدمت کې به عرض وکړي اصلا چې رسول کریم سره د هغې د رسول کریم مخې ته زه د رسوایۍ سره مخ نه شم یعنې هسې نه چې خلک زیات شي او خوراک لږ پاتې شي نو وایي زه رسول کریم په خدمت کې حاضر شم او پټ مې ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ سره څه خوراک شته تاسو راشئ نو یو 2 کسان ځان سره راولي نو رسول کریم خپل لاس زما لاس کې واخیستو زما لاس خپل لاس کې واخیستو راته ویلې چې څومره د خوراک نو ما ورته دومره نو رسول کریم فرمایل چې ډېر دی او پاک دی ته کور ته ورشه خپل اهلیې ته ووایه چې زما ته راتلو پورې دا کټوی راکوزه نه کړي او روټه په خپل شروع نه کړي رسول کریم آواز وکړو چې د خندق والو جابر تاسو لپاره روټه تیار کړه د راځي او رسول کریم خلک د ځان سره ک نو هغوی فرمایي چې زه دومره وشرمېدم چې صرف هم خدای خبر ده ما په زړه کې و چې دا خو ډېر زیات خلک را روان دي او دا خوراک لږ دی دا خو دوی ته پوره نه شي او بېعزته به شم نو زه کور ته راغلم خپل اهلیې ته ورته مې ټوله کیسه تېره کړه ورته مې وویل چې رسول کریم مهاجر انصار ځان سره راولي لګیا دي نو زما اهلیې راته وویل چې دا تا ته ما ویلي مو چې پټ به ورته وایې نو وی ما خواند ورته وویل چې ما بالکل هماغه شان کړي څنګه چې راته تا ویلي وو او باقي ټولو له وی راته نه تپوس وکړو چې باقي ټولو له تا بلنه ورکړې ده که رسول کریم نو یې ورته وویل چې رسول کریم نو په دې د هغې چې کوم د ایمان او د اخلاص نه ډکه ښځه وه هغې ورته وویل چې بیا د فکر څه خبره نه ده د خدای او د هغه رسول ښه خبر د فکر خبره نه ده نو د ایمان او د هغه ښځې د خپل خاوند نه هم زیاته وه په ایمان کې په اخلاص کې نو جابر بیانوي چې بیا رسول کریم زموږ کور ته راغله او ویې فرمیل چې تاسو لس کسان داخل شئ چې کوم خلک راغلي د لسو کسانو ډلې شئ او د جابر چې کوم اهلیه وه هغې هغه اوړه راوباسل نو رسول کریم پای کې خپل لعاب واچولو او د برکت دعا یې وکړه وایي بیا زموږ په چې کومه کټوی وایي کې لعاب واچولو او برکت دعا یې ورته وکړه او بیا یې وفرمیل چې روټه پخې کړئ او سالن واچوئ او کټوی پټه کړئ او بیا د روټۍ د تنور نه راوباسئ او روټۍ هم پټې کړئ بیا موږ هم داسې وکړو نو موږ به سالن راوباسلو رسول کریم به هغه
کټوه به پټه که او بیا به هغه کولاو که نو موږ به کته چې هغې نه هېڅ هم نه دي کم شوي او تنور نه به روټۍ روباسلې او هغې به هغه پټې کې په کپړه کې بیا به هغې نه هم څه نه کمېدو بیا رسول کریم به ټوکړې کولې او په هغې باندې به غوښه اچول او بیا د خپل صحابه ته به جوخته کو به فرمایل چې دا خورئ او چې کله به یوه ډله مړه شو هغوی به لاړه نو بیا به بله راوغوښته تر دې چې 1000 کسانو هغه روټۍ وخوړه او ټول لاړه او زموږ هغه کټوه مخکې په شان وو او زموږ اوړه مو مغشن پراته وو او رسول کریم به دا فرمایي چې تاسو وخورئ او خلکو ته ورکړئ ځکه چې تاسو هم ډېر زیات وږي او دغه واقع حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلی ده دغه شان بیان کړی چې یو مخلص صحابي و جابر بن عبدالله هغوی د رسول کریم په مخ باندې د ولږې په وجه د کمزورۍ او د ناکاحت اثر چې ولید نو رسول کریم نه اجازت واخیسته د کور ته تلو او خپل اهلیې ته هغوی راغلي وویل چې رسول کریم ته د ولږې په وجه سخت تکلیف معلومیږي څه خوراک لپاره شته نو هغې ورته یو څه اوربشې دي او یو چیلی ده نو جابر وایي چې په دې ما هغه چیلی حلاله کړه او اوړه مو واغږل او خپلې ښځې ته مه ووایه چې ته روټۍ تیاره کړه زه رسول کریم په خدمت کې حاضرېږم او ورته عرض کوم چې هغوی د تشریف راوړي نو اهلیې ورته ووایي چې ګوره ما بې عزته نه کړې روټۍ لږه ده هسې نه چې رسول کریم زیات خلکو سره را نشي نو جابر وایي چې زه ورغلم ما ډېر رسول کریم ته عرض وکړو چې یا رسول الله ما سره څه غوښه ده او څه د اوربشې اوړه دي د هغې پخولو لپاره ما خپلې ښځې ته ویلي دي تاسو یو څو اصحابو سره تشریف راوړئ او روټۍ وخورئ نو هغوی فرمیل چې څومره روټۍ ده نو ما ورته عرض وکړو چې دومره نو هغوی فرمیل چې ډېره ده او بیا هغوی خپل ګیر چاپېره نظر کو او په اوچت اواز وایي چې یا انصارو مهاجرو راځئ جابر زموږ دعوت کړی دی نو راځئ روټۍ وخورئ په دې اواز 1000 کسان وو چې هغوی ورسره شو صحابه او جابر وفرمیل چې تاسو او بیا هغوی جابر ته وفرمیل چې ته زر زر ورشه خپل اهلیې ته ووایه چې تر څو چې زه را نشمه کټوی به د نغري نه کوزي او نه به روټۍ پخول شروع کوي جابر زر ورغله خپله ښځه خبر کړه او هغه ډېره سخته ناکلاره شوه ځکه چې روټۍ خو صرف د یو څو کسانو اندازه وه او دا دومره خلک را روان دي نو رسول کریم چې هلته ورسېده نو ډېر په اطمینان هغوی د کټوۍ او په چې کوم د اوړو لوښي په هغې باندې هغوی دعا وفرمیل او بیا هغوی چې روټۍ پخول شروع کړه بیا هغوی ورو ورو تقسیم هم شروع کړ او بیا روایت کوي چې جابر روایت کوي چې قسم مې د هغه ذات دی چې چا په لاس کې زما ژوند دی چې په دغه روټۍ ټول خلک ماړه شوي وو بیا زموږ کټو هم هغه شان دی خوټ کېده او اوړه هم هغه شان دی د اوړو هم هغه شان روټۍ پخېده حضور فرمایي چې د جنګ عذاب په حواله به باقي خبر انشاءالله آینده بیانوم د دعاګانو طرف ته زه پام ګرځوم دې طرف ته ډېر پام لرئ خدای پاک د زموږ ایمانونه مضبوط کړي هر ځای هر ملک چې کوم اوسېدونکي احمدیان دي په بنګلادیش په پاکستان کې نورو ځایونو کې د هر شر نه د هر احمدي بچ کړي او دنیا هم چې په کوم اور کې پریوزي او د دې کې د تلو د کم کوشش ډېر په تیزه کوي نو دنیا دې هم دې نه بچ کړي خدای پاک دې رحم وفرمایي خدای پاک د ټولو طاقتونو مالک دی که د اصلاح طرف ته توجه کړي اوس هم دا خلک نو خدای پاک دوی د مصیبتونو نه وباسلی شي خدای پاک دې وکړي چې دوی له د عقل او پوهه ملاوه شي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.